وقال صلى الله عليه وسلم مداد العلماء يوزن على دماء الشهداء. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. دا سملګری ډیر ځات لري ناستي کو د خپل کرسي لګراواله او لګران دي شه د خپل کرسي ځان سره راواله خپل کرسي راواله خیر تاسو ټول درود شریف وایي. اللهم صل وسلم وبارك وارحم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید. چاچا چې درود شریف ویل الله سنو چت کوي چې چاچا درود شریف ویل الله سنو چت کوي چې چاچا سره په لاسو کې موبایل دی دا کېږي چې چا درود شریف ویل او په لاسو کې سره موبایل دی کېږي کېدا طالب دې ریکارډینګ درکې زمانہ خبرې بزړه کې وو بچي موبایل کې دا اے بچي زبونېری ما او تاسو زمون په گاون کې والا قدا هغه سوات وي د یو بونېری او د سواتي جګړه وا هغه سواتي او دوی ز په یو پويګم بونېری او دوی تلاخه چې په یو پويږي زه خو په یو نه پويګم نو زه ګوره په یو نه پويګم بیا به موبایل اغستې د چاچی ډیوټي دا غي د کوي ځان چاچی ډیوټي دا غي د کوي او چې د چا ډیوټي نه دا نو هغه موبایل مې ریکارډ کوي زماره خبرې په خپل ځړ کې ریکارډ کوي زمانه خې طرف ته د ډېر لوی هستی خلیفہ مجاز زما استاد محترم مولانا مفتی محمد فرید نور الله مرقده د هغوی خلیفہ دی او زما د زړه یو ارمانو ضروري کې مې د دوی سره ملاقات شوه خو نن هغه ارمان یو ځل بیا الله پوره کو او د دوی په کلی کې مې الله جل جلاله هغه ارمان پوره کو. زما معزز او محترم زستاسو د وړاندې یو څو اهم خبرو باندې ستاسو سره خبرې کول غواړم چې زه چاته مخامخ ناسم نو دلته طالب علمان د هغوی د خوشحالی موقع ده په ګڼ شمېر طالبان حافظان شول ناظره به هم ویلي د دوی پلاران به هم راغلي ډېره د خوشحالی موقع ده دوی دپاره هم یو دوه څلور خبرې کوم او یو دوه څلور خبرې د دوی د والدینو دپاره کوم او شریعت کمی ته چې موږ دین وایو نو دین اسلام په یو څو شعبو باندې مشتمل دی دا ټول شعبې چې وي نو دین به وي خو دا ټول شعبې نه وي نو د دین نیمه حصه به وي راځئ چې موږ نن دین زده کړو چې دین څه ته وایي سو شعبو ته به اشاره کوم تاسو به ځان لویا په تفصیل سره د بل مولا نه تپوس کوئ څه شعبې به زه د هغې تذکره وکړم
دا رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت دنیا تا دا دی الله دی حکم نافذولو دی الله جل جلاله چې کوم خلافت د آدم علیه السلام ته حواله کړو او دا هغه تکمیلی په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې کول غوښتو. نو ابراهیم علیه السلام چې کله د الله کور جوړاو نو هر ورځ به دعا کوله. علما د تفسیر وایي ربنا تقبل منا، تاسو مرکار چې به وکړو نو بیا به الله ته دعا کوله ربنا تقبل منا. تفسیر روح المانی والا ذکر کړی دی او په اختیار تفاعل باب تفاعل صيغه ابراهیم علیه السلام اختیار کړی فيه اعتراف على القصور. ابراهیم علیه السلام په دې کې د خپل کمزوري اعتراف کړی. الله زما او زما د دې بچی دا کار د قبلې دو لایق نه دی ځکه ستادر عالی شان دی خو ته زمون دی کمزوري باوجود قبول کړ. چې کله دا کور د الله جل جلاله تیار شو نو ابراهیم علیه السلام دعا وکړه ربنا وابعث فيهم رسولا. خدای په دې علاقه کې یو پیغمبر ولېږي او دا هغه پیغمبر ډیوټي ابراهیم علیه السلام د الله نه وغوښتي. هغه ډیوټي سوي یو دی الله ستاسو د کتاب تلاوت، تعلیم ستاسو د کتاب، حکمت داغه سره او تزکیه. دا دعاګانې ابراهیم علیه السلام اوغوښتي ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زه د خپل نیکه دعا یم. د عیسی علیه السلام بشارت یم، قرآن داغه تذکرہ کړ. الله جل جلاله دا د ابراهیم علیه السلام دعا منعن قبول کړه لیکن لک ترتیب ولا بدل. ابراهیم علیه السلام تزکیه رستو غوښتي و، الله جل جلاله ورته تزکیه مخکې ورکړه. په دې کې اشاره ده دې خبرې ته چې دا ستا د نورې دعاګانې قبول دي خو زه چې ستا رب یم نو زما د خلکو په ظاهر نظر نه دی، زما د خلکو په باطن نظر. تاسو مون قرباني کو د الله فیصله ده ستاسو د قربانۍ غوښې ویني دا ماته نه رارسېږي، ستاسو د زړه تقوا ماته رارسي. الله جل جلاله زما او ستانه مطالبه د زړه کوي. عام انسانان زموږ نه مطالبه د ظاهر کوي. د دې وجه نه یو زنانه هغه واده دی جنکو سنبال کړه او دا د سنبالغ باوجود جاړي نو هغه جنکای ته تپوس کوي دا خو د خوشاله مقدر کور به آباد او تعالی موږ د څومره میک اپ کو په دې څومره خرچه وکړه نو هغه جناور د وای دا میک اپ به ال پکار راځي چې چاته واده کېږم چې هغه نه پوهي. دا ظاهری میک اپ خو د نورو جنکو تخکاریږي، نور خزو تخکاریږي، خو زما حسن زما د چا په زړه کې کېناستل دا زما د خاون زړه کې کېناسته ده کو هغه خو کړم او دا ظاهری حسن به پکار راشي او کو هغه خو نه کړم او دا ظاهری حسن می بیا پکار نه راځي. او زما عزیزانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته الله جل جلاله دا ډیوټي حواله کړ. تلاوت د کتاب، تعلیم د کتاب او د حکمت خبري او تزکیه. زه د خپل علاقې نه اکوړي د تلمه طالب وم، دوره مې و. زما سره مفتی صاحب او دغه محمد فریدو
نو موږ یو بل سره د خبرې کولې او شاته په ما پسې یو سړی ناست دی کافي سفر نه پس هغه ما ته وایي چې مولانا صاحب داسې څه وظیفه ده د معلومه ده چې زما د اړه د مانځه د سپید شي مانځه ته زما د زړه د مانځه ته نه دی سپید نو ما چې د چا سره سبق ویلی دی نو د هغوی نه ما یو قول اورېدلی و چې ملا یو پیره مدرسه پاس کړي 3 پیرې حجره پاس کړي نو دا ملا دی دا به سید قریش مولوي صاحب فرمایل ماشاءالله چې ملا یو پیره مدرسه پاس کړي تاسو ته ملا نو 3 پیرې حجره پاس کړي نو بیا به دې ملا اوس ملا مدرسې پاس کړي او ملا حجره نه پاس کړي حجره به پاس کوي نو ما ورته وی چې ما ته خپل کارګزاري بیان کا چې دا ولې د مانځه درل بند دی ویجه سلوي وخت ورځ ولته چې سلوي وخت ورځ نه راغما نو بیا به سار پاسې دم تهجد باندې کول تهجد نوانه تر مانځه پورې باندې خپل اوراد کول بیا به مې دا اوراد چې وکړل بیا به مې د سار منځ کو بیا به د اشراق پورې ناسم بیا به مې نور اوراد کول بیا به دا غینه وستو اشراق به مې وکړ راولم چې به مې اوس کله دکان به مې کولاو کو چې د چاش ټیم براغه بیا به لاړم چاش موز به مې کوله دا خو د اوابین موز دی بیا به چې د اذان ټیم راته نو زه به یو پاو سات د اذان نه مخکې تلم او داس به مې کو تحیت المسجد تحیت الوضو بیا به مې اوراد کول بیا به ماسپخین منځ کو مولا خو صرف 2 رکعات سنت کړه په شپږ رکعات نه په ټول